لإيصال ثواب لفارة يوزن الحمد لله نقول طول وعليه هو يتكلم عن من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لأن بالنسبة تمام مخلوق بالطول نبي قال من إذا من ألا تجي في رمضان और पैगम्बरान रसूल दे शहीद ता अल्लाह तो उच्चत मर्तबा और करेदा چې पैगम्बर او د शहीद په منځ کې د یوې درجې فرق پوي چې پیغمبر دی او شهید امتی دی او په قبر کې تر قیامت چې څومره زندگی ده نو د شهید دا زندگی د قبر دا د خوشاله او د آرام او د سهولت تر قیامت هیڅ قسم تکلیف پکې نه وي او د قیامت پر په شهید له الله توبه اعزاز ورکړي چې درته ووایي چې اولیا کسان استاز وغواړي چې دا د جنت ته لاړ شي نو ته سفارش وکړو اولیا کسان پر یو شهید په سفارش الله جنت ته بوځي دا دومره لویه مرتبه الله شهیدانو له ورکړې ده ټولو الحمد قلهو وویله الله دې د دې ثواب دې ټول شهداء ته ورسوي او جنت الفردوس کې مقامات عالیه دې الله ټول ته نصیب کړي په ظاهره پسماندګانو ته تکلیف رسېدلې دي جدایي ورته رسېدلې ده صدمه رسېدلې ده الله دې ټولو له د هغې اجر او بدل او ثوابونه ورکړي DPO صاحب د شهداو ورځ مناوي نو کې پسماندګانو سره یو قسم همدردۍ اظهار کوي دوی نه دې الله اجر او ثواب ورکړي او څومره مېلمانه چې راغلي دي په نیک نیت راغلي دي د دوی دا نیک نیت کې الله قبول کړي ټولو له دې الله اجر او ثواب ورکړي په دې ملک کې الله امن او امان راولي او دا شرونه فتنې فسادونه دې الله پاک لري او پاکستان کې خصوصا او نور اسلامي وطنونه کې عموما یا دا اسلامي نظام راولي اسلامي نظام راولو په لار کې کوم رکاوټونه او خنډان وي الله دا خنډان ختم کړي د دعا په چل پوری ګناه او چې کوم خیر او برکت پیغمبر علیه السلام غوښتلې یا الله تعالی خیر او برکت موږ ټولو ته را نصیب کړي او د کوم شر نه پیغمبر علیه السلام پناه غوښتله د هغو شرونو د الله ټولو ته پناه نصیب کړي خدای پاک آخر وخت کې زموږ په ژبه دا کلمه راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله